أجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم مخکې د جهاد ذکر او دا د هجرت بیان دی چې هجرت کول په مسلمانانو باندې د دار ظلم نه او د دار شرک نه دار اسلام او دار انصاف ته څه دی دا فرض خیال کړه شان نزول دغه آیاتونو دا دی چې خالد ابن حزام رضی الله تعالی عنہ د مکه معظمه نه حبشه ته هجرت وکړ اول هجرت چته حبشه ته بیا دویم هجرت هغه مدینه منورې ته شو پلاره کې مار اوچیچ او دغه د وجنه هغه شهید شو وفات شو خیال کړه نو د مهاجر د اجر او ثواب ذکر الله تعالی کوي چې د پلاره کې تکلیف ورسېده نو به شهید دی الهجرة تهدم ما كان قبله لك څنګه چې الاسلام يهدم ما كان قبله څنګه چې سړی کلمه یې ویله مسلمان شو مخکنی تمام ګناهونه یې شو ختم دغه شان الهجرة تهدم ما كان قبله نو الله جل شانه فرمایي ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې وفات کې غیلره ملائکه د وفات فرشتہ و تراشی او سات نوادي ظالمیان انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي دي په ځانونو خپل ها جرمونه کړي او فرشتہ و راشه سات نوادي قالو فرشتي باورته وي فيما كنتم پس کې وي تاسو ولې هجرت نکاو هجرت پتا تو باندې فرض نو ولې نه تل قالو دی په جواب کې وایي کنا مستضعفین مضعفانو فلا دی پزماګه کې مونږ ته هجرت نه کاو د هجرت تطلو زمون طاقت نو ها یا زمونږه ها زمونږه چې کم دینو قبل ځای ته تلوي آل تر ته بیا سزا او مسکن او ملبس او مشرب ماکل دا مونږ ته نه میلاوي ده د دې وجه نه مونږ هجرت نه کوو قالو فرشتي ورته وایي الم تکون ارض الله ایا نوز مکه د الله تعالی واسعه فراخه فتهاجروا فيها چتا ته هجرت کړي وي هغه ته د الله مکه فراخه نه ده چتا ته هجرت کړي وي الله به تاسو له رزق تنظیم کړي فولایک دا کسان چې دي مأواهم جهنم ټکانه ده دی او مسکن ده دی مرجع ده دی جهنم دی وساعت مسویرا او ډېر ناکاره ځای د واپسۍ د دې دی ځکه دې فرض هجرت ادا نه الا المستضعفین مگر هغه کسان چې هغه ضعیفان وي چې هغه ضعیفان وي په حقیقت کې ضعیفان خپې کار نه کوي چې دې لاړ شي خیال کې دلار سورلی وسره نشته دی چې پاغې لاړ شي خو شي به کنه د تلو هیڅ تنظیم وسره نشته من الرجال چې نارینه وي ونې ځای زنانه وي والولدان ماشومانی لا یستطيعون حیلة دی طاقت نه لري د تدبیر کولو د تدبیر د تلو وسره نشته دی د حیلې نه مراد مرکب او چې کم دین واکه ماکل او مشرب ولا يتدون سبيلا او نمومي دي لار چې کوم نه دتللو نه د دی خیال کراله لار د تللو نه پیژنې دوه ته معلومه ده اولای کدا کسان چې دي اصل الله قریب ده چې الله تعالی ایا فانهم معفي وکي دي تا وکان الله عفوا غفورا الله معفي کوونکی او بخشش کوونکی دی ومن يهاجر في سبيل الله چاچ هجرت کو پلا د الله تعالی کې یجد به بیا مومي فلارض پزمکه کې مراغمن کثیرا مراغمن کثیرا غزای د سکونت ډیر چې د هجرت کو مسکن بوت الله تعالی دوی ورکی مراغم ستویلې شي مسکن
ها جای انتقال ته خیال کړه د مراغم ډېرې معنی دي اورې کړه ها امام مجاهد مراغم په معنا د رزق حلال سره ګرځولې چې ته به الله تعالی رزق حلال ورکړي پوه شئ به حسن بصری رحمت الله علیه د مراغم ترجمه کړې ده په معزز مکان سره دل به الله تعالی معزز مکان د عزت مکان به ول الله تعالی ورکړي دا د حسن بصری څخه ترجمه ده د امام مجاهد ما ترجمه سره رزق حلال د حسن بصری څخه ترجمه سره مکان حسن او بعض مفسرینو مراغم په معنا د شرافت سره او د عزت سره راغستل الله به ته عزت او شرافت ورکړي سبا ولا ورکړي عزت او شرافت په ولا ورکړي وسعها او پراخي په عزت او شرافت کې به هم پراخي وي په مکان کې به پراخي وي په رزق کې به پراخي وي خوش به ومن يخرج من بيته اغسو چوتل د کور خپلنا مهاجرن الى الله هجرت کوونکې الله تا ورسوله او رسول الله ثم يدرك الموت بیا ورسیږي د تمرګ پلار لار کې دې مرشي فقد وقع اجر على الله بشکا ثابت شو اجر د علی الله په الله تعالی باندې ها الله بدل بهترین بدلی وو خیال کړه بهترین بدلی وولا الله تعالی وکان الله غفور رحیم او دی الله تعالی بخشش کوونکې مهربان خیال کړه چې هجرت ته وکړو الله بدلا بهترین بدلی درکړي اكو پاک شو نو اجر د الله د الله سره ثابت شو هغه واقع شو فرمایي چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه د یمن نه هجرت کو ستا مدینه منوره ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته اول به پخپل فرمایي چې زه څوم زه د چکلا دغه شو پخپل د یو صوبې گورنر شو غالبا دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت د یو صوبې گورنر شو چې گورنر شو په یو خزانه باندې وزیر خزانه شو لکه د چراج احمد په شانتي پوه شئ به وزیر خزانه هم شو د ډیری نه بچ کم نه چاپیره ګرځیدو د دغه کپڑے به اغوستې به د څه د ټاسو ایو سو چورلقه به وخوړل واه واه ابو هريره يتبختر في الكتان ابو هريره نن چې کم نه ته په ټاسو کې ټوپونه واخی پوه شئ به کنه ایو وخت داسو چې د لوګي د وجه نه په مسجد صفه کې بس شولې راو ګرځیدلې صحابه کرام بدل الله اسمګل او سر بدل ماګه چې په د باندې پیریان دي په ما باندې منه پیریانو نه بداو دیوانو سبو لوګه بوا د لوګي د وجه نه بزه به هوش شي وی واه وا ابو هريره يتبختر في الكتان هوش به نه فرمایي چې خپل رویداد په خپل بیان چې زه د یو قبيله مزدور ما زما د رزق هیڅ تنظیم نه هغه مالکانو و مالا صرف ډوډۍ را کوله زمام دقه تنخواه چې د وخت ډوډۍ به را کوله او د دې سره بس پیاده سفر ما د خلکو سره کوله او بیا به مې په سفر کې لرګیم جمع کول خلکو لپاره هغه خلکو لپاره مې لرګي جمع کول یا زما دغه غریبي حالت خیال کړه و د اسلام د برکاته زه د یو لوی علاقې سیمه امیر ما د علاقې گورنر ما د خزانه اختیار ما ترا کړی شوی دا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله خلیفۃ المسلمین شو هغه ته دومره تنخواه ور کېدله چې داغه نه بچوا کېدله هغه شیوایی تنخواه هغه بیا په بیت المال باندې خرج کوله اکل به په غریبانو مسلمانانو تقسیم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح
دا مخکې د جهاد او د هجرت ذکر او دا په جهاد او په هجرت کې خامخا د مانزه ضرورت راځي نو د مانزه ضرورت راځي دا د مانزه د قصر حکم دی ځکه جهاد او هجرت اکثر په سفر کې وي څه کې وي او په سفر کې منسی 2 رکعات ها نه د صلات قصر حکم په دې رکوع کې الله تعالی ذکر کوي د صلات قصر او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د جمع حکم دی اصحاب کرام دغه ټولو بدا شوق چې مونږ بچا پسې مونږ ادا کړل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې 2 رکعات مونږ د صلات سفر دغه طریقه الله تعالی بیانوي چې یو ډله په نبی علیه السلام سره یو رکعت وکي دی بلار شي دشمن ته بودري ها خیال کړه هغه لمبه ډله خو صدا هغه دشمن ته ولاړ ها دا یو ډله په نبی علیه السلام سره یو رکعت وکي چې یو رکعت وکي نه دی بیا لاړ شي دشمن ته بودري هغه ډله براشي ها هغه په نبی علیه السلام سره دا بل رکعت ها د هر ډلې یو رکعت وشو صحیح وشو یو رکعت وشو په خیال کړه هغه لمبه ډله هغه خپل رکعت ها را بشي او دا ها د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خیال کړه په خوا کې باغ ډلم پوره هغه ډلم هم سکی نبی علیه السلام وته په انتظاری سبا وته هغه ته په انتظاری پوه شي به کنه دا غي سره به یو د سلام وګورئ پوه شي به کنه دا طریقه د صلات خوب څه 15 14 طریقې دي چې هغه په حدیثو کې راغلي دي دلته صرف هغه یو طریقه ذکر کوي پوه شي به نو الله تعالی فرمایي وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ هر کله چې تاسو سفر کوئ پزماکه کې فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نشته په تاسو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاة چې تاسو قصر وکړئ د مانځه د څلورو په ځای باندې 2 ان خفتم کچره تاسو یریږئ ان یفتنکم الذین کفروا چې په فتنه کې به وګرځي تاسو لره کافران تاسو سره دا یره ها چې تمون د یړه دشمن ته ودرېګو د یړه مانځه ته ودرېګو نو دشمن به څه دشمن براشي او حمله برا باندې تاسو یریږئ چې دشمن به څه وکړي دشمن برا باندې حمله وکړي ولی ځکه ان الکافرین بشک کافران چې دي کانوا لکم عدوا مبینا دا تاسو دشمنان ظاهر دي ځکه چې په غزوه حدیبیه کې په غزوه حدیبیه کې خالد بن ولید رضی الله عنه چې دغه وخت کافرو هغه ارمان دي د ماسپخین په ټیم کې ډېر مزیدار موقوا مسلمانانو مونږ جمع کاو چې په دغه وخت کې په حمله کړې وي نه ډېره زیاته بخوا دی بم ټول غافل مونږ او قتل کړي به خدای پاک د صلات قصر حکم راوړي سره راوړي د صلات چې دشمنانو ته مقامل او نش دغه چې یو ډله په دشمن ته ولاړی او بل ډله به څه کوي مونږ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ هر کله چې تپدی کې موجوده تپدی کې موجود او د دې لپاره جمع ورکول غواړي او دا مسلمانانو هم دا غواړي چې موږ دې د جمع په چا په څو کړلې په یو امام په څو کړلې یو خدای دې چې ځان ځل امامانی نه خو ډیره اسانه خبره ده الکه دا پلان یو نیمه ګنټه د دې جمع دا بل به جمع په دشمن ته دا بل نیمه ګنټه د دې بل جمع دا بل ډله بس ته ولاړې دشمن دا خو اسانه خبره خو چې امام یو دی بیا د ټولو جمع ممکن نه ده بیا دا طریقه د قصر الله پاک نازله کړې وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ هر کله چې ته موجودې پدې کې فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تقایم کې د دې لپاره مونږ فلتقم ودجریږي طائفة منهم یو ډله د دینه معك سرستانه دی ودرېږي لکه د ماسپخین مونږ او 2 رکعاته کول غواړي دا یو ډله دی چې کم دی دا د تاسو سره ودرېږي ولياخذوا اسلحتهم دا نور دی واخلي وسلې خپلې دا نور دی سوالي خپلې وسلې او یا د دې د ځان سره وسلې والي هغه نور خو به دشمن ته ولاړي څه ته به ولاړي دشمن دې دې د خپل وسلو نه غافل کیږي نه
خپل وسلې د وسره صحیح موجود دي دینه معلومه شولا چې د وسلې سره صلات خوف کول دا څه دي جایز دي وسله دی وسره او دې مونږ او دت کوي خیال کړه پل تقم نو د درېږي طائفه منهم یو ډله د دینه معک سرستانه مانځتا ولياخذوا دوی د واخلي اصلاتهم وسلې خپل کم از کم توره خود ځان سره غسلې شي غشي غسلې شي ورپسې پیدا سجدو ورکل چې دي سجده وکي یعنی یو رکعت وکي وليكونوا شديدي من ورائكم دوست تاسونا ورا قدام ته ویلې شو خلق ته ویلې شي دا مشترک دی که دشمن مخه ته دی جدا سو داغه دا منځګزار د څه تلاړ شي مخه تلاړ شي اګه دشمن شاته دی دا منځګزار د څه تلاړ شي شاته لاړ شي اوس هغه بل ډاله چې دشمن ته ولاړه وا ولتا چې طائفه اخرى راځي شي هغه بل ډاله لم يصلوا چې دا مونږ نه دی شروع کړي هغه له د سره شروع نه وکړي هغه دی راشي فليصلوا مونږ ادا کی ما کا سارستانه دا دویم رکعت دی هغه وکي دویم د امام با دویم رکعت او دا غي بسې دا غي با اول رکعت ولياخذوا هغه دی مواخلي حذرهم هغه سامان د یې خپلې واصلاتهم وسلې خپلې هغه دې د ځان سره وسلې پس ما کدی نه دي هغه دې د ځان سره د مانځه په حالت کې وسلې څه کې اوسه ود الذين غواړیا کسان کفرو چې کافران دي لو تخلون کاشتا تو غافل شي عن اصلحتكم د وسلې استاسنا وامتحاتكم د سامانونو استاسنا کفار خو په دې ارمان کې دي چې مسلمان څه شي بے وسلی شي مسلمان څه شي بے وسلی شي خیال کړه مخکې زمانہ کې د صنعاء خار په فضل وجود تلو الله دې عمر وی چې هغه خلق ما ولید ټول مسلح دا پوری وتا غاړه ته پرته وي د بازار خلق خوشي وی ټول مسلح خوشي ها نو سره خو خلک په کافر باندې سپری وځي روپ په پيميلونا نديبه مه دیبا محمله وکي علیکم پتا باندې مهره تنوایتن په یو حمله سره د دې وجنه دا د کفارو ارمان دي چې د دې سره وصله نه ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا باندې ان کان بكم اعظم مت ورنه ک پتا باندې تکلیفي د باران ها د باران او د خټو تکلیف ته نه بیا خیر ده وصله ها ما چې باران او خټې دي او ګرځولې ته ګران دي بیا مګر او کنتم مرضا یا تاسو مریضانه مریض سره باندې پینډه دې څنګه اوچت کی کوجی به اخو ماشین د ځان ته نه چي ګرځو مریض معاف دي اول څوک معاف شو باران او خټې معاف نه پتا سو ګنا نشته دي انت ځو اصلاتهم چې کې دی وسلې خپلې وسلې خیر دې کې دوی ګنا وی خواله بنه ختموي بیداری بنه ختموي اور وخت به چې کم نه بیدار وخذو حذرکم واخله هغه سامان د یری خپلې سامان د یری او د بیداری خپل قائم وسات ان الله بشک الله تعالی عادل الکافرین تیار کړل کافرانو لپاره عذاب مهینا عذاب سکون کې اته اوس ما خبره ذکر کړه چې امام با هغه لمبه ډلې تسو کې صبر وکي دا غي سره یو ځای سلام هغه پوری داسې ذکر کوي طریقې هڅه دې ذکر کې فاتحیات ناشته اتحیات ختم کړل بس هڅه ذکر دې چې هغه راشي دې دو ترسه دې دو ترسه داغي با صحیح داغي لمبه ډلې خو یو رکعت نه شوي ده کنه هغه یو رکعت په سو کې ابزان له ځان له بول کې سلام به بیا د سره وکړي د دې وجه نه پای کې څه 15 طریقې دي کنه یو طریقه پکې ده خو شي به کنه هغه طالب مال الوا راځي خو شي به کنه سل قسمه الوا هغه ولګېدنو څه چلې تړې جوړ کو طالبانو ته دا لکه دام الوا ده مړ پاسلو قسم کې یو دام ده نو په 15 قسمونه کې یو دغه دی ښا چې دا دویم رکعت دې ځان له وکي او بیا د امام سره سلام
انا فرمایي پیدا قضیتم الصلاه تار کله چې تاسو پورا کوي منځونه فذكر الله بیا یاد کوي الله تعالی قیامن په وداړ سره وقعودن پنا سره ذکر باندې قطع کوي د مانځه وخت له خود ذکر واخه نشته بیا خو د وداړ د الله ذکر کوي پناس د الله ذکر کوي والا جنوبکم پاړفونو خپل باندې ها خیال کړه لکه پاړفونو ها الدعاء څه دي مخل عبادت هو څه دعا چې دا ها دا مغز د عبادت بیا دعا د الله تعالی نه غواړي سوالونه غواړي فیضت معنانتم کله چې تاسو مطمئن شئ د جهاد وخت ختم شي ها اکورونو تراشي باقی مصلات بیا قائم بیا پورا موږ کوي بیا خو صلات قصر ختم شي ان الصلاه بشکم چې کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا دا په مؤمنانو دا فرض موقت دی کتاب به معنا مکتوب معنا دا مکتوب موقت دی په وخت سره فرض ولا تعینوا فی ابتغاء القوم سستی مکوي په طرف د قوم د دشمنانو کې القوم کې الف لام عهدی دی مراد نه دشمن دی د دشمن په طرف کې سستی مکوي ان تکونو تعلمون کچره تاسو درمن کېږئ اې د جهاد د وجنه تاسو په دې شا کېږئ چېر په موږ باندې زخمونه راشي موږ به درمن شو یاد کنه چې تاسو درمن کېږئ نو ولې کفار نه درمن کېږي فانهم يعلمون بشک کفار درمن کېږي کما تعلمون لکه چې تاسو درمن کېږئ وترجون من الله تاسو تمر رید الله نه ما دا اجر لا يرجون چې تمن لري تاسو په دې زخمونو کې د الله نه د لوی خیر تمه ساتئ چې د دې زخمونو په وجه به موږ الله جنت راکړي خوشاله به راکړي او کافر خو مردار و مردار پاتې شو دا خو هیڅ کوم نه تمه امید د خیر نشته ځکه د کفر سره خو هیڅ عمل قبول وکانه الله علیما حکیما دی الله تعالی عالم او حکمت والا پټولو امور ان انزلنا الیک الکتاب بیشک موږ نازل کړی تا ته ای حبیب کتاب درا بالحق په یقین سره دا مخکې د جهاد ذکر او د هجرت ذکر او د صلات خوف ذکر او و د منافقینو د عقید نفاق یو واقعا الله تعالی ذکر کړي د منافقینو د نفاق واقعا د عبرت لپاره الله تعالی ذکر کړي شان نزول داده چې په مدینه منوره کې یو خاندانو هغه خاندان ته بنو ابیرق ویل شي دغه د منافقانو خاندان چې په دې کې یو سړی چې د غنوم بشر مخکم دغه قصه د يهودي سره د مقابله تیر شو دسو د يهودي سره د مقابله ذکر او دغه منافقي مخکم ذکر شو دا بیا ذکر کیږي په روایت ترمذی باندې د دنوم بشر ده او په روایت د ابن جریر رحمت الله علیه باندې د دنوم طعمه ده طعمه ک بشر شي ک طعمه شي خو منافقون کوشش وکړه دغه قصه ذکر کوي الله تعالی دا آیاتونه د په شان نزول کې نازل شوې دي او قصه دا ده چې د حضرت رفاعه رضی الله عنه وراره ده توبه خطا شو توما خو منافق ده او حضرت قتاده او حضرت رفاعه دا تر وراره دي دا لوی صحابه کرام څه صحابه کرام واقعه د دې سره پیښه شوې اما کنه واقعه خو د بشر د چا سره و د يهودي سره دا واقعه چې کوم د دې صحابه کرام سره چې د ورارونو می قتاده دی او د ترونو می سره هغه رفاعه دی رفاعه رضی الله تعالی عنہ د بهر نه چې کوم نه غنم راوړو په خابه د شام نه خلکو غنم راوړل او دلته په مدینه منوره کې به خوړل غنم بوجه راوړې و د ملک شام خیال کړه میلمنو له به داغه نه ډوډۍ تیاروله
په یو کمره کې دغه غنمې خودي او ورسره وسله چې کم دینو هم وا بي شرطه پته ورګېدل چې را غنم راغلي دي د مدینه مکه ما دغه نه د شام نه او حضرت رفاعه راوړي دي یره د نغلا کول پکار نو سیبا ګوټه ولا وکړه چا د مولانا صاحب ګوټه وکړه پوښي د حضرت بشر رضی د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ کله چې داغلا وشول نو د خپل ورارته اطلاع ورکړه حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ ته چې وراره دا څه قصه شوی دا بیګاره نغلا شوی او د لټون د دې خبرې شروع کو اصحاب کرامو نه تاسو نه چې دا څه بیګاره نغلا شوی دا عمرانه وصله تلې دا او څه تلې هم ادا غنم بوجه هغه دوړو بوجه هم تلې دا چا صحابه وته وی چې رسېبا د بنو ابيرق چې هغه د يهوديانو قبيله دغه د منافقانو قبيله ده د بنو ابيرق په کور کې بیګا چې کم دنو رڼا بل شي معلومیږي دا چې هغه د اغلا کړی دا ځاله د غنمو ډوډۍ په خاور پوښي نبی عليه الصلاه والسلام دې چې کم دنو راو غوښته راپورټ شو نبی عليه السلام ته راپورټ شو چې غلا شوی دا او اندازه دا چې د غلا چا کړی دا دغه بنو ابيرق او دغه بشر کړی دا خیال کړه نبی عليه السلام دوی راوختلو دغه بشر وغیرہ د قام نسب چې په پتا سو باندې الزام د غلا دی هغه وی توبه مونږ نوې کلمه ویل دا مونږ مسلمانانو دا غلط کار مونږ نه کوو دا لبید مثال دا کار کړی دا یو نیک صحابیو پاغه باندې چې کوم نه الزام لبید ابن سهل رضی الله تعالی عنہ په دروغه دغه کور طرف ته اولم ځای په ځای وشتلی وړه دغه کور لارې ته اولم وشتلی حضرت لبید رضی الله تعالی عنہ هغه خطور راويشتله او توره د کاټای نه وېشتله وې زما د پالا قسمی چې څو پوری حقیقت نه دی معلوم شوی دا توره د کاټای نه چې کم نه بار کو کاټای د دن کوم نه یا به دا ملزم وجنم یا به چې کم نه ما وجنم ما غلانه د کړه په ما باندې الزام شوی خیال کړه بیا چې نور تحقیقات کېدل ویره دا غلا دا يهودي کړي خیال کړه د يهودانو سره خاصم د دین نه لګیدل ودا يهودي کړي ځکه د يهودي چې کم يهودي یاد کو نه دا يهودي په کور کې هغه وسلم میلاو شولا او هغه وړو هغه بوجي هغه د يهودي په کور کې میلاو اندازه دا چې و چې دی پوښو چیرې په صحابي باندې خدا زموږ دا الزام نه چلیږي ندی هغه وړو د شپې هغه رسول یو چاته د يهودي کور ته رسول او وسله وته رسول چې لټون وشو نو لټون د چا سره ښکارا شو د يهودي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم کوم یقین راغی چیرې لبید باندې دا الزام محض دروغ دی او دا غلا چا کړی دا غلا دی يهودي کړی اوس ګوره ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره علم غیب وی نبی په کې دا اشکال وو دا خو په ظاهره به ویل چې دا غلا پلان کی نو داوی په دوه کسانو شولې په دغه صحابي باندې لبید ابن سهل باندې او په يهودي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اشتراک کې اوچره دا غلا چا کړ خیال کړه حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ او حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ هغه ډېر په دې خپل داوا باندې بیا ورسته خپه شو چې را د موږ د داوا د سره کړي نه نو دا ډېر خو ځکه د الله حبيب ته ډېر تکلیف ورسول
د الله حبیب ته ډېر تکلیف ورسېده پوه شوې پې که نه په دې لټون کولو او بلکې رفاعه رضی الله تعالی عنه وویل وی والله المستعان خدای تعالی سره مدد وکړي مسله ډېره مشکله شوه ولې یهودیم چې کوم دی نو وایي زه پاک یم حضرت لبید رضی الله تعالی عنه هغه هم وایي زه پاک یم بنو ابیرق منافقان هغه هم وایي دا دروغ دي خدای خو ته د دې څه وکړي د دې انتظام خیال کې راغلی او دا آیاتونه لا نازل شوي نه دي دا آیاتونه لا نازل شوي خیال کې راغلی مسله لا مشکله روانه د هغې بیان الله جل شانه کوي انا انزلنا الیک الکتاب بېشکه موږ نازل کړی تا ته آسماني کتاب بالحق په یقین سره لتحکم بین الناس چې ته فیصله وکړې په منځ د خلقو کې بما اراک الله په هغه طریقه چې الله تا ته ښودلې ده چې الله تا ته کومه ښودلې ده په وحي سره په وحي جدي سره یا په وحي خفي سره په اجتهاد سره ولا تکن للخائنین خصیما مګه ته د پاره د خیانتګرو مقابله جګړه کوونکی د خیانتګر د پاره جګړه مکوه خیانتګر څوک دی دغه منافقان واستغفر الله د الله نه بخښش غواړه کسان څه خطای په دې مقدمه کې کیږي په حل د مقدمه کې د الله نه څه غواړه مغفرت دې نه معلومیږي چې قاضیم خطا کیږي نسلی کوي استغفار ان الله بیشک الله تعالی کان غفور الرحیم بخشش کونکي مهربان دي ولا تجادل عن الذين جګړه مکوه د طرف دا خلقونه یختانون چې خیانت کوونکي دي انفسهم د ځانونو خپل سره مرګتیا د خیانتګرو مکوه چې هغه څوک دي منافقان ان الله بیشک الله تعالی لا يحب نخوخي من كان خوانا اثیما هغه مجرم چې خیانتګر او ګناهګار وي د خیانتګر او د مجرم انسان الله مینه نه کوي یستخفون دی پټونه کوي مینه نه چې د خلقونه هغه خپل چې کوم دینو دا هغه خپل ګناهونه د چا نه پټای د انسانان ولا یستخفون دی استغفار نه کوي من الله تعالی نه د الله نه پروا نشته او د مخلوق نه څه کوي خپل جرم پټای ورپسې وهو معهم حالان کې الله تعالی ملګری د دی له د تمامو انسانانو په حال باندې واقف څوک دی یو الله هو معهم دې ته مراقبه د معیت ویل شي مراقبه د څه دا اخره مراقبه د لسمه پوه شي به چې دا چاته نصیب شوله مراقبه د معیت هر وخت چې د تمام ذراتو علم یو الله ته دی نه دغه وخت بیا د دې چې کوم دی د ګرمۍ او د سړځۍ او د دشمن او د خیال کراله د هیڅ د غلبې فکر نه صرف د یو الله چې کوم دی واقع سوچ او فکر دغه مرتبه ډیره لویه ده یذیبیتون الله ملګری د دې په هغه وخت کې یبیتون ما لا یرضى من القول چې دې جرګه کوي دا خبرو چې الله نه دی راضي په دغه خبرو باندې هغه وخت چې دې جرګې کوي خیال کراله خیال کراله او الله تعالی پر راضي نه دی وکان الله او دی الله تعالی بما يعملون محیطا پامالو د دې باندې احاطه کوونکې انتم هؤلاء خبردار شئ تاسو خبردار شئ تاسو هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو جګړه وکړه د دې طرف نه په ژوند د دنیا کې اے مؤمنانو تاسو خود منافقانو مرګیتیا وکړه په مقابله د چا کې د يهودي کې ولې دویم الزام په چا باندې او يهوديانو ته مسلمانان چې کوم نه په جمی کې خدا کېدل پوه شو به کنه نو مسلمانانو ته غوسه وا نه په دې دویم الزام باندې مسلمانان څه شو خوشاله شو او د چا مرګتیا شروع کړه د منافقان
فمن یجادل الله عنهم څوک به جګړه وکړي د الله تعالی سره عنهم د طرفه د دې منافقانو نه یوم القیامت په ورځ د قیامت دلته دنیا کې خو تاسو د منافقانو مرګچا کوئ خو هلته به بیا تاسو د الله د عذاب نه څوک بشي امن یکون یا څوک بشي علیهم په دې باندې وکیلا کارساز د دې لپاره به کارساز څوک شي خیال کراله چې د دې د تمام معاملات درستی وي ومن يعمل سوءا چاچ عملو کو دبدای او یظلم یا ظلم کو نفسه پنفس باندې ثم يستغفر الله بیا بخشش وروسته د الله تعالی نه چاچ ورکه ګناه وکړي سو ورکه ګناه او یظلم نفسه غټ ګناه او بیا استغفار وکړي یجد الله د بیا مې الله تعالی لرا غفور الرحیم بخشش کوونکې مهربان توبه طائب الطائب من الذنب كما لا ذنب له ومن يكسب اسما چاچو کو یو گناہ لرا فإنما يكسبه بشکده دې کسب کوي علی نفسه فزان خپل باندې جرم او سزا پچادا د په دې نفس وکان الله عليما حکیما دې الله تعالی علم او حکمت والا ومن يكسب خطیئه چاچ کسب کو د غټ گناہ هغه کفر دی شرک خطیئه غټ گناہ ته ویل او اسمن یادولی کی گناه ثم یرمی بهی بریئا بیا اولی پاگه سره یو پاک انسان الزام پچا راولی په یو پاک انسان باندې لکه دې لامبه الزام پچا وکړو په سهل ابن لبید ابن سهل رضی الله تعالی عنہ باندې دویم الزام په یهود باندې وکړو په یهودي باندې ادواله بریو فقط احتمالا بشک د برداشت بهتان گناه د بهتان لرا بهتان څه ته ویل شي اذا ذکرت اخاک بما يكره وليس فيه چې ته یو بنده ذکر د بدای وکي او دا ګناه پکې نه وي دې ته څه ویل شي دې ته بهتان ویل شي واذا ذکرت اخاک بما فيه فقد اخطبته چې یو سړی د بدای ذکر وکي او هغه پکې هغه پکې یي دې ته څه ویل شي دې ته غیبت ویل شي تعریفونه مې ذکر اذا د بهتان تعریف څه دی اذا ذکرت اخاک بما يكره وليس فيه اذا ذكرت اخاك بما يكره وليس فيه چا جرم پکې نه فقط بحته دا تا بهتان څه دی بهتان واذا ذكرت اخاك بما فيه او بما چې ته ذکر وکړې د خپل یو ورو بما په هغه جرم سره فيه چې په دې کې وي فقط اخطبته دا تعریف د غیبت ورپسې بشکره برداشت کو د بهتان و اسم مبینا د ګناه واجب ولولا فضل الله عليك کنه فضل الله تعالی پتا باندې اے پیغمبر ورحمت او رحمت الله تعالی لحمت اراده کړي وا طائفتن یو ډلې منهم د منافقانو نه ایو جلو کا کتاب لار کی ګور منافقان دا اراده کړي وا چې دا پیغمبر بیلاری کوخه به پاکانو باندې زمون سره په دې جرم کې څه شي شریک کړي مونږ چې کوم تهمت په دې پاکانو کړي دي دا پیغمبر سره پای کې څه شي شریک شي دې ستاسو گمراه کولو اراده کړي و وما يذلون دینو گمراه کوي الا الفتو مگر قانون خپل دا ټول په بریلیانو باندې رد دي چالکا منافقانو اراده د څه کړي و د گمراه کولو د نبی عليه السلام خیال کړئ وما يذرونك دي ضرر نشر سولې تا تا من شين یو ذرا دا د نبوت په ډال باندې هغه ته چې کوم نه واکي دشمن سکه هلاک کول شي وانزل الله عليك الكتاب نازل کړي الله تعالی پتا باندې کتاب پتا باندې سره نازل کړي کتاب والحکمت او د عقل خبره وعلمك تا علم در کړي ما علم تكن تعلم هغه چې تا ته علم نو هغه علوم الله در کړي دي چې تا ته علم ولا کله و چې کله دا واقعا په وحی سره څه شولا ظاهر لمخ خو نو
که مخکې وې بیا خو د ابتدا نه به نبي علیه السلام ویلي چې دا جرم چا کړی دی بشر کړی دی پوه شوې خیال کړه وکانا فضل الله دې فضل د الله تعالی علیک عظیم پتا باندې ډېر لوی فضل دی پتا باندې چې تا ته علوم غیبیه درکړي دي تا ته مغیبات علوم درکړي دي خو چې الله تعالی درکړل چې الله تعالی څنګه درکړل خیال کړه دې سوې بریلیان د دې ترجمه مو اورېدلې ده الله د تعالی علوم درکړي دي چې تا ته په علم نو چې علوم د مکان او د ما یکون او د حال علوم د څه د مکان او د ما یکون او د حال دي او د دې نه سیوایم درکړي دي ځکه چې کان فضل الله علیک عظیما دغه علوم غیبیونه سیوای دل درکړي دي لکه د الله پتا باندې عظیم فضل دی کوشش وکړه خدا کے پاس جو کچھ تھا نبی کو دیا اب اللہ کے پاس کیا رہا سوئی خدا کے پاس جو کچھ تھا چکم علوم دا اللہ سره وو او چاله ورکړل نبی علیہ السلام نه ټول علوم اغل ورکړل ټول صفات کامله اغل ورکړل اب خدا کے پاس کیا رہا اوس نور خدای ته صفات کوشش وکړه دې دلته کې راغلی و دوپړی مار راغلی و هغوی به دوپړی والا او دا سندره به یې ورسره ویله پوه شوې که نه محمد خدا نہیں مرگ خود مگر خدا سے بھی جدا نہیں اب جو ٹانگ به یې وله ورکړه محمد خدا نہیں مگر خدا سے بھی جدا نہیں اب جو درس به یې وله ورکړه پوه شوې که نه هغه ټنګرمال هغه هم لکه د بریلیانو په شان کې نبی علیه السلام نه خدایي صفات یې وله ورکول پوه تاسو په دې ورځندنه دغه بشر چې دی که نه وایي دی چې پوه شو چې آیاتونه خو نازل شو زه څه شوم یهودي بری شو او زه څه شوم زه ملزم شو دی چې پوه شو نو د ودانګل مکې معظمې ته هجرت فتیخ باندې چې اوس خو نبی علیه السلام به یې څه کوي قتلوي به ځکه چې الله تعالی دته مرتد ویلی دی غلا یې کړې ده نو دی لاړ شو چېرته مکې معظمه هلته د یو بوډۍ پته یې ولګوله چې بوډۍ کره دننه چې کوم دی نو سره سپین پراته وي پوه شوې که نه چل خو د دې زده و دلته یم چې کوم دی نو ګوټ والی نو هلته چې کوم دی نو ګوټ ته اړم شو ګوټ ته اړم شو د پخواني آبادي خو د څو د ګټو د خاورو آبادي ما د نبی علیه السلام د خاورې دیوال لیدلی دی د خاورو هغه ګټې ما لیدلي چې هغه تیرې تیرې ګټې وې پوه شوې په دویم درېیم ځل چې بیا زه حج ته لاړم په سن 2 کې په 90 کې تللی وم هغه آبادۍ موجود چې هغې ته دا په دغه کې دغه ابوجهل د ټټو نه اخوا ته د نبی علیه السلام چې هغې ته څه وایي مدرسه مکتبه ورته وایي که څه ورته وایي خیال کړه هلکه مکتبه هغه مکتبه چې کوم دی نو مخکې دیوالونه کچو بیا چې زه دوباره لاړم نو دیوالونه هغه دیوالونه یې ختم کړي وو د هغې په ځای پاخه دیوالونه سیمټي خېږلي پوه شوې که نو هغه زمانه کې دیوالونه سو کچو او نو د بوډۍ دیوال کې دغه کو ګوټ کو ا دیوال پې راورغسته جو بشرې د هغې د لاندې شو مردار شو پوه شوې که او خبره ختم شوه د نبي علیه السلام د پانسۍ کولو نه څه شو نو الله پاک فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته د هیڅ خیر فی کثیر من نجواهم په ډېرو جرګو د دې دی به پټې جرګې کولې د منافقانو ادي یهودیان الله فرمایي په ډېرو جرګو کې څه خیر نشته الا من امر بصدقه مگر هغه جرګه بصدقه چې څوک پکې امر کوي په صدقې سره بل ته امر کوي د کفارو مشورې مذمت دی په دې آیات کې او د مؤمنانو د مشورې صفت او عظمت دی او معروف یا مشوره کوي په څه سره په امر د نیکۍ سره
تبلیغیان صاحبان هغه گشتونه کوي او خلکو ته د نیکۍ چې کوم دی نو څه کوي مشورې کوي او اصلاح یا په منځ د اصلاح کې یا په اصلاح سره بین الناس په منځ د خلکو کې چې اصلاح بین الناس کې دغه جرګه هم ډېره بهتر ده اگر کدا د دروغو جرګه اگر کدا صحیح د دروغو جرګه دې کې خیر د پلار د زوی دشمنی لري اول سره تاسو دوه تنه لاړ شئ هغه پلار ته یې وایي چې شیبه دا زوی خو پرونه جړلې پوه شوې که نه او چې پلار مې رانه خفه دی پوه شوې که نه امور مې رانه خفه ده تباه شوم ښه دروغ دی ورته سره دروغ دی ورته جوړ کړه هغه سره دروغ دی چا ته ووایي دې پلار ته یو دې مور ته تر دې چې مور پلار دې وجړوله چې ښه زمونږ بچي دومره جړاګانې زمونږ په پیراج کې کړي دي بیا زوی له راشي یاره دغه هلکه هغه پلاره مور دې ډېر غټ خفه دي ستا په دې جدایۍ باندې پوه شوې که نه هغه مور پلار دې ځان له جړله نو چې داسې وشول هلکه داسې وکړه چې دا پلاره مور دې دا دې رضا کده چې لاړ شو پښپو به ورته پرېوځې او هغې به درته معاف شو پوه شوې را دې وسته او پښپو کې دې ورته تاو کړو صلح دې وکړه اگر سوچا سره دروغ دی ویلي دي پلار ته دې هم سره دروغ ویلي دي او دې بچي ته هم دا ګناه نه دی په دې کې خیر شته لا خیر فی کثیر من الا من امر دا ته استثناء خدای پاک دې استثناء وکړي نو ستا پکې څه کار دی پوه شوې که نه که جرګه د څه وکړي د صدقې وکړي او که جرګه چې کوم دی د څه وکړي د امر معروف لکه یو نواب ته ورشي هغه ته دروغ جوړ کړي چېرې د علوم صدیق اکبر چې کوم دی نو ډېر بد حالت دی طالبان وږي دي لنګر کې ورته ډوډۍ نه میلاوېږي پوه شوې که نه استادان غریبانان ماشومان بچي ورته جاړي پاک دروغ ورته ووایه د نواب صاحب نه پیسې راوالی په مدرسه کې داخلې کې دا هم څه دی الا من امره بصدقتې پوه شوې شابس او اصلاح بین الناس او امر بمعروف یا د امر معروف چې کوم دی نه جرګه وکړي که جرګه د دروغ هم وي تبلیغیان وایي که یاره ته خو ډېر منځګزار سړی ته ډېر پاک سړی پوه شوې یا لکه دروغ ولې دغه چاته په زندګۍ کې مونږ نه دی کړی اته وایي دا تا خو ډېر څه پرهېزګاره سړی دی ډېر ښه سړی چېرې د هغه د لاسه خیر نه دی شوی جواري کوي او د دروغ وایي او زنا کوي او غلاګانې کوي هره بلا کوي تبلیغي صاحب وایي دا صاحب ډېر ښه سړی پوه شوې د څه لپاره دا خبرې کوي اصلاح امر بالمعروف پوه شوې که نه جرګه د امر بالمعروف لپاره کوي په دې کې هم خیر څه دی پکې پوه شوې ومن يفعل ذلك چا چې وکړو دا عمل ابتغاء مرضات الله دپاره د طلب د رضا د الله تعالی دا درې قسمه جرګې چا د الله د رضا دپاره فسوف ډېره زر دا نوتي چې مونږ به ورکړو درته اجرا عظیما اجر لوی زمونږ استاد او مفتي د مدرسې الله مونږ ته ویل طالبانو مور پلار ته دروغ وایه ښه پوه شوې وی ما مې مور ته دروغ ویلي دي مې څنګه مولوي صاحب څنګه دروغ وی ښځې له مې د ګز ټوکې په دغه واغسته په 10 روپۍ ګز واغسته هغه زمانه کې 10 روپۍ ډېر شوي او وی مور له مې د 15 روپو ګز واغسته چې کپړې مې راوړلې نو ما مور ته مې وی چې ستا دا کپړه مورې دا په 10 روپۍ ګز وشو او د دې ښځې دا په 15 باندې یا فخرالدینه خدای دې رس پخ ډېر کړه پوه شوې که نه په دروغ مې ورته دعاګانې واغېستلې حالانکې ټوکې ما د مور دپاره څه و د 15 روپو ګز راوړی و ما یې دا خو بوډۍ ده دا په ډول څه کوي او ښځې دپاره ډول پکار دی نو کله کله دروغ وایه مور پلار ته چې دوی به نه خوشحاله کړي دا ځینې قمقل خلک یې د دروغو چل ولري که نه مور پلار ته خو دروغ ویل پکار دی ومن یشاقق الرسول هغه څوک چې خلاف کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نه من بعد ما تبین له الهدى پس له هغه چې ظاهر شو هغه ته هدایت یو سړي ته هدایت معلوم شوی دی او بیا هم د پیغمبر خلاف رواني ویتبع غیر سبیل المؤمنین
او د تابعداري کوي غیر د لار د مسلمانانو نه په نورو لارو روان نولله دی به وګرځو مونږه ما هغه لارې ته تولا چې دی وته ګرځېدلې دی چې هغه د شرک او د کفر او د معصیت لار ده ونسلی داخل بکو دلرا جهنم ته وسات مسیرا او ډېر ناکار دی ځای د واپسې ده ډېر ناکار دی ځای د واپس شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې زه په دې په اجماع د په خیال کراله کنه په حجت ته اجماع پس د ډېر وګرځیدم چې د قران پاک نه اجماع ثابت ده او کنه او شي به وای ما درې ځلې قران پاک دا اول سر تر اخره پورې خلاص خو ما په دې د آیات نه مونږ چې دا غینه اجماع څه شي ثابت شي به د دې یو آیات کریمه به د سنا د دې یو آیات کریمه او چې به کنه چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین څوک چې د پیغمبر خلاف وکي او د مسلمانانو د لارې نه څه شي جدا شي خیال کړه کنه د سبیل المؤمنین نه جدا شي ته اتباع د چا وکي اتباع د گمراهانو د لارې وکي او سبیل المؤمنین فریدي دی به مونږه جهنم ته سکو سیده کو ورسه معلومه دا شوه چې سبیل المؤمنین سره دا اجماع ده سبیل المؤمنین سره دغه اجماع څه ته وایي چې خيار د امت هغه صحابه کرامي یا تابعینی یا تبع تابعینی یا من بعدهم الى یوم الدین خيار د امت هغه په یو رائے باندې شي متحد شي دې ته ویل شي اجماع ان الله بشک الله تعالی لا یغفر بخشش نه کوي ان یشرک به تم پورا شو دې بس دې دې باندې دا دې بس کو یارو کو پورا شو ان شاء الله صدق الله العظیم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين خدای کریم حاضرین او سامعین ټول باندې الله په لویو کورو په بډاګانو ځوانانو مشران ټول باندې رحم الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامل محبت او کامل اطاعت زموږ ټول نصیب کړي منکرات او فواحش نه زموږ حفاظت وکړي د قرآن پاک علوم معارف یا الله زموږ نصیبت کړي یا الله موږ په قرآن سره منور کړي یا الله په قرآن پاک سره موږ آباد او محفوظ وګرځي د دنیا او آخرت خوشحالي د ټول الله کریم نصیب کړي بحرمة السيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب